کې حایست دی دا زما د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی. هغه نبی زما د پاره څونه جړلي، هغه نبی زما د پاره څونه دعاګانې کړي. یا الله زما د امت په څه کېږي، نن امت په کم سیډ روان دی. نن منګه د ژبې مسلمانانی، نن زما په زړه کې محبت د چا دپاره پروت دی، نن زما په زړه کې هغه عزت د چا دپاره پروت دی، صرف خپلو بچو دپاره، خپلو ښځو دپاره، لیکن زما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت نشته. او حدیث کې راځي لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. جناب محمد رسول الله فرمایي چې تاسو هغه وخت پورې کامل مسلمانان نشئ جوړېدی تر څو پورې چې تاسو د خپلو ځانونو نه، د خپلو بچو اهل عیال نه، مور او پلار نه زیات محبت ما سره ونه کوئ. نن زما محبت د چا دپاره داسې عظیمه ګناه چې هر دویم دریم کس پکې لتاړ دی، هر دویم دریم کس پکې راګیر دی. کو تاسو هر سیټ ته وګورئ نو تاسو ته به خامخا یو انسان دا په نظر باندې درځي هغه ګناه کې مبتلا دی. هغه ګناه باره کې د دواړو جهانو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي ما اسفل من الکعبین من الازار ففي النار. وی کومه ګیټۍ چې په پینسه کې پټه وي هغه ګیټۍ به الله جل شانه د جهنم په اور باندې مسح کوي، د جهنم په اور باندې به سوځي. ای زما د کلمې مسلمانانو رونو، موږ وګورو هر مسلمان دویم دریم ته وګورو د هغه پنسې به ښکته وي، د هغه په منځ کې هم اکثر پنسې ښکته وي. نو په خپلو ځانونو رحم وکړو. موږ د دنیا اور ته ځان ټینګولی شو؟ نشو ټینګولی. د جهنم اور ډېر سخت دی. بل حدیث مبارک کې راځي، حضرت ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنه دا راوي دی، فرمایي چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله جل شانه به درې کسانو ته ډېر خطرناک عذاب ورکړي. الله جل شانه په دې باندې ډېر غوڅوي. هغې کې یو هغه انسان دی چې هغه پنسې ښکته ساتي. نو زمونږ صحارا د نبي پاک صلی الله علیه وسلم سنت دي. بل حدیث کې څه راځي من تمسک بسنتي عند فساد امتي فله اجر 100 شهید. د دوانو جهان سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قربان فرمایي چې د فساد په زمانه کې زما یو سنت چا ژوندی کو، یو سنت چا ژوندی کو، الله جل شانه به ورته د 100 شهیدانو ثواب ورکوي. علما دې حدیث باره کې بیا فرمایي تشریح کې چې دا د فساد زمانه ده، دا د فتنو او د ازمایښونو زمانه ده. دې زمانه کې چې چا یو سنت ژوندی کو الله جل شانه به ورته 100 شهیدانو ثواب ورکوي. باتروم ته ننوتل، باتروم نه راوتل، خپه څنګه دننه کول، خپه دا غون سنتو کې راځي چې نن د دې ګناه نه توبه وکړو. دا ګوره تکبر کې راځي. که علما دې حدیث مبارک کې فرمایي چې ګوره اکثر انسان وایي زما خیال ورته نه یا انسان وایي زه تکبر د وجې نه نه چوتم. دا کو تکبر د وجې نه ته چوتې او کو نه چوتې، علما فرمایي چې دا تکبر نه ده. او کو ته بغیر تکبر هم ښکته ساتي نو مطلقا دا حرام دي، دا ګناه ده. په دې باندې الله جل شانه خفه کېږي. د دواړو جهانو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه ته ناخوښ عمل دی. صحابه به سنت ځکه ژوندی کو چې دا زما د محبوب صلی الله علیه وسلم د زندګۍ د وجود مبارک نه وتلی عمل دی. ځان به پې قربانو، ځان دا کو. او موږ د دې زمانې مسلمانان موږ څه وایو؟ موږ وایو سنت دی، مړه څه فرض خو نه دی. موږ وایو سنت دی، څه فرض خو نه دی. هغه جوماتونه وګوره د جمعې په ورځ چې څنګه لمونځ وشي غرضه او دربا سازئ. ښه خلک خپلو کورونو ته ځي چې تپوس دې وکړي لکه تا سنت ونه کړه، سنت مؤکد دي. الله جل شانه به دې په دې سنتو باندې علما فرمایي چې په دې سنت به دې الله جل شانه رانیسي. علما فرمایي چې دا سنت سو قصدن ام بدن فرید الله جل شانه به دې ملامته کوي. الله جل شانه به تعالی سزا درکړي، ته به د سزا مستحقي. انسان راولګي یو مالدار امیر ترین انساني یا مور پلاري کنه او څوک ملامته کوي د وته وي د ملامته سړي د درون خوي. نو الله جل شانه ملامتي به څنګه وي؟ قومونه به ولاړي نفسي نفسي به الله جل شانه به مونږ ملامته کوي. عزتمندو راځئ چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم هر ادا سره محبت وکړو، په خپل وجود کې راولې. دا یو واحد سنت دی چې انسان سره قبر پورې ځي.
والله دا یو سنت ته چې انسان سره قبر پورې ځي، انسان تش په کفن کې ځي، باقي د وجود خالی وي، دا سنت په ګیره باندې چې کله سنت نه کنه د بس حال عزتمند راځي نن توبه وباسو. د څه وجه نه زه ګیره خروم، د څه وجه نه زه د نبي پاک سلم سنت نه ادا کوم؟ ولی څوک په دا وایي چې دی ځوان ښکارېږي، ولی کو دې ګیره کې حایس نه وي او دې ګیره کې د حایس دا رکاوټ وي، الله جل شانه به خپل محبوب صلی الله علیه وسلم ته دا ګیره نه ورکوله، غونډو انبیا علیه السلام ته به نه ورکوله، لیکن دې کې ښکلا ده، دې کې حایس دی، دا زما د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی. هغه نبی زما د پاره څونه جړلي، هغه نبی زما د پاره څونه دعاګانې کړي. هی الله زما د امت په څه کېږي؟ نن امت په کم سیټ روان دی؟ نن منګه د ژبې مسلمانانی، نن زما په زړه کې محبت د چا دپاره پروت دی؟ نن زما په زړه کې هغه عزت د چا دپاره پروت دی؟ صرف خپلو بچو دپاره، خپلو ښځو دپاره، لیکن زما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت نشته. او حدیث کې راځي لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. جناب محمد رسول الله فرمایي چې تاسو هغه وخت پورې کامل مسلمانان نشئ جوړېدی تر څو پورې چې تاسو د خپلو ځانونو نه، د خپلو بچو اهل عیال نه، مور او پلار نه زیات محبت ما سره ونه کوئ. نن زما محبت د چا دپاره دی؟ په د زړه نه ووایئ او دا ویډیو سره د الله جل شانه د رضا دپاره شیر کړئ. یو څونه مسلمانان دې ګناه نه اوړي. موږ نرحب بكم في قناتنا مع مولانا محمد فياض لمناقشة الموضوعات الإسلامية ونشر المعرفة.